دیو جن الله پاک کرم وکړو الحمدلله ثم الحمدلله 7 اگست 2023 باندې سر یو بل پاشو تحفظ ناموس صحابه و ناموس اهل بیت بل دا د پاکستان اسلامی ملک دی ته بل پاس کولو ضرورت نو پکار دی دا عین کې مخ کې نه موجود وي خو بدقسمتی سره چې کله انګريز دلته نتل دي انګريز خو ترې پیټوانی پریخي ساول چیف اف آرمی سټاف انګريز دویم چیف اف آرمی سټاف انګريز نیوی کم مشرو غا انګريز هغه د نظام سر خړلې پاتې شوی ستانن سپریم کورټ کې انګريز قانون دی هائی کورټ کې انګريز قانون ساده سیشن کورټ فلانکې کورټ او ډینګړې کورټ دا ټول انګريز نظام دی الله د قران او حدیث مطابق فیصله کیږي چې کله مدرسې نه ورته فتوا ورشي جج یو ګوري آو بدی خلاف زنه څنګه بیا فیصله کوي کای نور غبي انګريزانو کتابونه ګوري چې انګريز کله دلته رغله 90 سال حکومت کړي د یو مسله بیا انګريز دا فیصله کړي لکه مونږه فتوا ګورو کنه یو مسله راشي رد المختار ګورو فتح القدیر ګورو بنایا ګورو عنایا ګورو اور مولا علی قاری رحمت الله علیه کتابونه ګورو دا ګورو دوی به د چرګي چې انګريز کتاب راغلی چې افغان کې انګريز وکیل پاتې شوی غسنګ فیصله کړي یا جج پاتې غسنګ فیصله کړي هغه نه هغه فیصله راغلی بیا هغه کوډ کې چې دا فیصله زکه کوم چې 1866 کې یو انګريز دا فیصله دسي کړي خیر دې ما خبرو باندې شو کې جج نه تاسو کا نو دې مطلب خدا شو چې زما دی ملک خود قران او حدیث کارو نشته دا بلخو اسمبلی نه مخکې نه پکارو اسمبلی نه بلکې مخکې نه پاکستان آئین کې پکارو او چې نو نسو او بیا ستا ملک یو اقلیت را پاتې غ دومره ځان مضبوط کی کلیدو او ته ځان ورسي چې استاد اهل سنت والجماعت مضبوط کلیدو او ته باندې نه سره د غینه مجبور دي یو فیصله دي نشي کولای ډیره د افسوس خبره نه ده او دنیا کې هر یو سړی یو مذهب سره منسلک دي دا کېدلی نشي چې یو سړی مذهبي نه وي که يهودیت سره منسلک دي خو مذهب خو دی که يهودیت یا هندو دی هندومت سره خو ټچ دی کنه او بیا انټرنیشنل لیول خبره کوم چې که مغربي ممالک دي که مشرقي ممالک دي هغه ځان ته یو قانون جوړ کړی دی چې د انسان توهین نه دی کول پکار هته کې عزت دی باندې یو قانون هر ملک یو اکټ موجود دی چې چا بیزتی دی وکا تر دې پورې چې پیسې خستل کیږي باندې چې تاسو ما بیزتی کړی ما ته دومره پیسې راکړه او موږ پښتو جرګي کې کوو کنه چې رفلن کې بیزتی دی کړي ګرامه کې دا یو چیلې 2 غټان 3 غټان دا بوزي دا بل تعالی کې کوو کنه کوو نه چې کله د یو سړی چې غدو بوسو ډکته د غولو ډکته هغه د پره عزت د پره قانون شته بیا صحابه کرام انبیاء کرام چې غ دنیا د دوه جنابات هغه د پره قانون ولې نشته پاکستان 1973 آئین کې 295 اے یو قانون جوړ کړی شو بیا 295 سی خاص کر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې جوړ کړی شو چې څوک د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی کوي ته سزا ملوي خو چې کله نه پاکستان جوړ دی د 75 ساله تاریخ کې چرته یو ګستاخ رسول بی ایمانه بی غیرته اسلام نه خارج شوی ته سزا هم نه ملاو چې دا مزین دي قانون شته خو عمل نشته جج بیزتی دوه کا سزا شته آئین بیزتی دوه کا سزا ملاو دا ملوي اور چې کوټ بیزتی دوه کا غدا پانا سزا شته لکه اوس ډیر جیل کې پرتی چې تا کوټ بیزتی توهین کړي توهین عدالت خو توهین پیغمبر ته سزا اوسه پوری نه ده ملاو ولی چې الته نه بار نه ورته 7 سمندر پار ورته آرډر کیږي چې خبردار سزا ورنه کی که سزا ملاو شو انده د برسوک به دسی کوي نه هغه چې سزا نه ملي کی بل می کوي خو بهرحال چې د قانون حصہ جوړ شي دغه خلک د الله نه یریږي قران حدیث نه یریږي خو قانون نه یریږي چې جیل ته لاړ نشي چې قانون جوړیږي ښه خبره ده خو بیا پکار ده چې قانون جوړ شي باندې عمل هم وشي چې عمل نه بس تاسو تش کتاب دې ډکوي لیکنه دا د وخت ضرورت وو بیا مغربي ممالکو کې دا شته چې سړی انسلټ وکي غي باندې سزا شته خو بیا تاسو پته ده د یو میاشتې 2 میاشتې مخکې قران وسوځول شو سویډن کې هالند کې ګستاخی شوې ده او جرمني کې شوې فرانس کې شوې او ناروے کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګستاخی شو کارټون جوړ کړل شو بیا موږ ورته دا ولې کوي وې دا مذهبي ازادي دار سړی ته ازادي اختیار حاصل ده
هغه خو قرآن حدیث منی نه، که قرآن حدیث منل خو مسله حل وکنه. مونږ ورته دا وایو چې ازادي هر انسان ته حاصله ده، خو هغه د پر حدود مقرر دي. ازادي دا مطلب نه چې چا بیزتی کې تا نه به تاسو نه کی. هر شي د پر یو حد مقرر دی کنه دی مقرر. زه پاکستان کې پتی کېږم، ماته یو حد مقرر دی چې دغه ځای پر تللی شي، دینه مخکې مذهب بیا درته سزا ملوي، نه سزا کنه. رته آی قانوني جوړ کړي دي پسې خبرې کې خیر دی، خو کدی پسې خبرې وکي بیا سزا ده. شته که نشته؟ نغې ته مونږه خدا وایو. خبره ختمه. اوس صحابه کرام زموږ تاسو سر ته جون دي چې دې توهین کې د مونږ نشو برداشت کوو، ولې دا زموږ ایمان حصہ ده، دا د زموږ د زړه ټوکړي دي. اور دې کې مونږ دې حد پورې لاړو چې یو تاریخ موجود دی. هغه د علامه حق نواز شهید رحمت الله علیه تر مولانا ضیاء القاسمی شهید رحمت الله علیه، علامه علی شیر حیدری شهید رحمت الله علیه، مولانا اعظم طارق شهید رحمت الله علیه، مولانا ندیم شهید رحمت الله علیه. یو تاریخ موجود دی. 35,000 پورې شهدا دي، علما عوام خواص ټول. اور دسه اوس ډیر ګڼ شي جیلونو کې هم پرته دي چې هغه باندې دا الزام دی چې تا الته کې دا کار کړي دا کار کړي، جیلونو کې پرته دي. نه چې 1400 سال بعد یو سړی خپل خزه خپل بچی مال جیداد پراپرټي هر څه صحابه کرامو باندې قرباني. نه چې صحابه کرامو باندې یو سړی خپل هر څه قرباني، دا صحابه کرام ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې بغیرت نه کوي؟ خامخا کوي. او صحابه کرامو د یو بل ناموس حفاظت کړی دی. دیو جن کا کم سړی دا وی چې صحابه کرامو منځ کې اختلاف وي ده کنه، تا ته څه تکلیف دی؟ ما سره خپل کلاس فیرو اختلاف کوي ده کنه، خو تا ته حق نشته، ته مانه کشري علم د ما برابر نه، ته ولې اختلاف کوي؟ تاسو حیثیت دی. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله خپل کې مشاجرات وو، نه دی مجاهدینو به مونږ چې کولو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سی بي کولو، او چې کله د سخان ورګي حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په یو د سخان بي روټه خو چا ورته دا ولي وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان مخکې راوړی دی. حضرت علی رضی الله عنه سره هغه مقام ډیر اوچته، سلورم خلیفہ دی. اور حضرت امیر معاویه رضی الله سخان باندې خوراک دي، نه خوراک دلته کو موزل تکو. اختلاف او اجتهاد په بنیاد باندې. او چې کله ورته د روم ولا خطر آلو حضرت امیر معاویه رضی الله عنه ته چې تاسو حضرت علی رضی الله عنه سره جنگ دی، غاده وخت خلیفہ دی، زبر لشکر درولې کوم تور باندې حمله وکړه. حضرت امیر معاویه رضی الله عنه جواب کې ورته سویلو، اے د روم سپیا، دانا چې روم بادشاہ، اے روم کې کوته کا آینده د پر د حضرت علی رضی الله عنه ته کاږي سترګې وغړولې، د حضرت علی رضی الله عنه طرف نه جنگي دو ولا لشکر کې اول سپاهی به حضرت امیر معاویه وی رضی الله عنه. دیکھ بلا کی مینه محبت دی. او سال سو وکاله تب بار در پاسه غپه او دا ته پته شته معاویه معنا دا ستوره دا اسمان ستوره. اور اسمان ستوره چې ګره شپې رڼا کوي، د سپې اور پسې غپیږي چې څه شي څه به وینو کې دې چې ما غپا سره بده ختم شي، د سپې غپا سره ستوره ختمي نی رڼا کې کیمرې زینه ختمي. خبره ختمه بدا یو آسان مثال تاسو به پوي ور باندې نه چې دا بل پکارو چې وي دې ته پر ټول ناول جدوجہد حضرت مولانا اعظم طارق شهید رحمت الله علیه کړه. اسمبلی کې پیش کو غټم کې رد کړل شو، التوا کې پروتو. اغه نه پس بیا د دې زوی د مولانا معاویه اعظم طارق دی وخت کې اوس د اسمبلی ختم شو، د پنجاب ایم پی ای وو. هغه بیا پنجاب اسمبلی ته راوړو پرویز چودھری، هغه وخت کې چودھری پرویز الہی، هغه وخت کې د اسمبلی سپیکر وو. هغه په ساين وکړو، خو گورنر ساين ونه کو، بیا التوا کې پروتو. بیا د جمعیت علماء اسلام مفتی عبدالشکور شهید رحمت الله علیه چې د روژې کې شهید شوی دی، هغه بیا د قومي اسمبلی ته راوړو. قومي اسمبلی نه د مخکې سفر وکړو، الته قومي اسمبلی نه منظور شو. تاسو چې اسمبلی کې د علماو څه ضرورت دی؟ دا 17 علماء اسمبلی کې نه دا بل بچا راوړلو، دا بل به فوج چودھری درته راوړلو، دا شریار خان او ضیاء الله جان او فلان کې ډینګړې دا دور راوړلو، یا به عمران خان دا بل درته راوړلو. صحابه کرام عظمت چې عالم اور مولا څومره پیژني که والله که عام سړی پیژني. تا تاریخ نه دی مطالعه کړی، سیرت نه مطالعه، ته څه نه خبرې؟ تا ته د پاکستان کرکټ ټیم کپتان نه کیپر دا ټول معلوم دي، انډیا فلمونو ولې ټران درته ټول معلوم دي.
دا پرې د امریکا د یورپ ټول فلمونو اکټران درته معلوم دي دا درته معلوم چې ټیک ټاک باندې څوک څوک مشهور دي دا پیژنې سندرغاړي ګلاکار فنکار دا درته معلوم دي خو که صحابه کرام تذکرہ راشي دا د نسوک ته پوسو کی چې عشر مبشره کم صحابه کرام دي چې کم لس صحابه کرام ته الله پاک جنت خوشخبری د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په شپه باندې ورکړي بیا ګونګې بیا د پته نه دا لا پرې چې خلفای راشدین نه پیژنې چې کم حق چاریار دي کم کم دي نمونه درته نه قومي اسمبلی نه چې دا بل لاړو سینټ نه پاس کول ضروری دي سینټ ته لاړو الحمدلله دا 7 اگست باندې سینټ نه هم پاس شو سینټ کې جمعیت علماء اسلام والا 15 سینټران دي دي کې مولانا عبدالغفور حیدری سے مولانا عطا الرحمن سے چې مولانا فضل الرحمن سے برور دي مولانا فیض سے کمران مرتضی اور طلحہ محمود د جمعیت 15 سینټران دي جماعت اسلامی والا مولانا عبدالاکبر چتر علی سے اور مولانا مشتاق سے مشتاق احمد صاحب عالم نه دي عام سره دي خو مذهبي سره دي اور حافظ عبدالکریم سے د نون لیگ طرف نه سینیټر دي جمعیت اهل حدیث والا دی اور باندې کارو کو اگر چې اسمبلی کې سینټ کې او دو درو کسانو جری مری اور باندې کې خپل تنه پاشو اوس د سخت پاتې دي د صدر والا چې غا پسان وکی د عین حصہ جوړ شي چې کم سړی د صحابه کرامو یا د اهل بیت ګستاخی وکړه هغه ته 10 سال ناقابل ضمانت جیل وی او 10 लाख रुपए به جرمانه وي اوس سزا ده نه د ډیره کمه سزا ده سخته سزا پکارو پنسي پکارو خو سمثینګ از بیټر دین نثینګ په دې به اکتفا وکړي ډیره ده دا علماء دا کارو مذهبي جماعتونو ولا کړي دي ځکه موږ ته علماء پکار دي سېنات کې هم اسمبلی کې هم نور موږ ته اسلامي نظام پکار دی د موجوده نظام نه موږ اسی نه یو مطمئن دا څنګه اسلامي نظام دی چې غریب ورکی ورځې په ورځې تباہ او برباد او مالدار ورځې په ورځې مالدار کیږي خو بیا یو نظام دی روان دی بس خړی وبدي او اند بیان دی یو کیسه دا روانه ده خدا قانون په کې غټه خبره ده او چې ان شاء الله صدر ومه د څخه دی د عین حصہ جوړ شي اوس دی خلاف د بازي اقلیت را پاسیدل هغه چل دی داغه چل دی هغه چل دی داغه چل دی تاسو مخکې کم پاکستان ته خیر رسولې دي مخکې کم د قران او حدیث خدمت کړي یا تا نه مونږ کومه توقع ستو خو پاکستان پورا دنیا کې یو تشخص چې دا اسلامي ملک دی او اسلامي ملک کې اسمبلی نه دا بیلونه پاس کیږي اسلامي ملک کې د بیل پاس کېدو ضرورت نشته افغانستان کې د بیلونه پاس کیږي او چې دا ګستاخ رسول دی سری کلم کیږي ګستاخ صحابي دی سری کلم کیږي د سې نظام پکار دی خدای ته لاړ مې کاله مونږ ته غول غشي پریخي دي چې دا غول غشي ختمې دی باندې ټیم لګي دا چې صفکه ټیم به اخلي خو بیا هم یو قانوني ساده الحمدلله مونږ به د دې تایید کو کم ځکه کم خلک د دې مخالفت کی هغه د بموتور جواب ورکوي ان شاء الله